الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نندا فهم قرآن کلاس سلورم درس تے. پرونی درس کے د سورۃ الفاتحه د بعضی جملو وضاحت شوه ہو چې اول د صورت کې دعوه ده او دا څنګه چې صورت فاتحه کې دعوه ذکر شوی ده نو دارنګ په هر یو صورت کې دعوه کله په یو صورت کې یو داوی او کله په کې دعا درې سلور داوی. نو چې کله یو دعوه ذکر شي نو داغی د ثابتولو د پاره قرآن دلائل ذکر کوي او دا د قرآن یو انداز او طرز دی او ډېر مزیدار. نو دلته چې اول دعوه ذکر شوا نو دو دلائل اغا ذکر شوی چې یو دلیل په دعوه رب العالمین دی او دویم دلیل الرحمن الرحیم دی. مالک یوم الدین دا په دعوه باندې دریم دلیل دی. مالک یوم الدین دا په دعوه باندې دریم دلیل دی چې حمدونه الله له ثابت دي، د اولوہیت صفات الله له ثابت دي، د خدای صفات الله له ثابت دي. دلیل په څه دی؟ دلیل پیدا دی رب نه دی یارانو، صفت به نه کې چې رب دی. دا یو دلیل شو. صفت به نه کې چې رحم کوونکی دی. نو بل دلیل صفتونه ځکه الله له ثابت دي چې هغه مالک دی کنه یاره د قیامت درز مالک دی. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. دلتا ذهن ته یو سوال راځي چې دلته وی مالک یوم الدین الله د قیامت د ورځ مالک دی، نورې د دنیا مالک نه دی. سر الله رب العزت خو د دنیا مالک دی، نو دلته وی د قیامت مالک دی. توجه مشته کنه څنګه الله خو دنیا کی مالک څوک دی؟ الله. دلته وایي چې د قیامت درځ مالک الله دی، د دنیا هم مالک الله دی. نو دی ولې داسې وي؟ پکار ده چې داسې ویلې شوی مالک یوم الدین و دنیا، د آخرت او د دنیا مالک یو الله دی. دلته صرف آخرت ذکر کړو. نو د دې خبرې ګڼ وضاحتونه دي. یو وضاحت دا دی چې په دنیا کې د بعض خلکو عارضی او وقتی ملکیتونه شته. دنیا کې یو سړی وایي دا کوټه زما ده، دا کمره زما ده، دا کور زما دی، دا پټی زما دی، دا موټر زما دی، دا موټر سایکل زما دی، دا قلم زما دی، دا 1,00,000 روپے زما دی. بعضی نوجوانان هغې د ګډو بیزو شوق کوي، دا چیلوکې زما ده، دا چرګوټې زما دی، دا بانګي زما دی. د قیامت پرځ به څوک دا هم نشي ویلی چې زه د چرګې مالک یم، زه د سایکل مالک یم، زه د موټر سایکل مالک یم،
زه د جرب مالکم، زه د یو بنگلې مالکم، زه د یو موټر مالکم. په هغه غرض با د اچا اس قسم عارضی ملکیت هم نی. مالک یوم الدین په هغه ورځ به اعلان وشي لمن الملک اليوم، نن بادشاہی د چا ده، نن ملکیت د چا دی. خاموشی بئی، اعلان بوشی للہ الواحد القہار، نن بادشاہی و مالکیت دا یکی او ذات دی. دویم په دې دنیا کې داسې خلق د قرآن د نزول په زمانه کې مو او دې دور کې مشتا چې هغه مشرکینو با دا عقیده ساتلا چې دا مونږ د کومو نیکانو خلقو بوتان جوړ کړي او دی له سجدې کوو، نو دا به مونږ د قیامت پر ورځ د الله نه بچ کړي. یا لکه مشرک ماما په هغه ورځ بادشاہي او مالکیت او ملکیت یو د الله دی. ستا د بوت، ستا د پیر، ستا د معبود من دون الله الته بادشاہي او ملکیت نشته، نو تا د بخاوري شفاعتو کیسه. او دا نن زمانہ کې د پنجاب او سند طرف ته داسې ناکاره د پیرې په جامه کې خلک شته، خپل مریدانو ته وایي زما جیب ډکوي، ای منځونه مه کوئ، مونږ یو که نه، مونږ به قیامت پر ورځ د الله د عذاب نه بچ کوو. بس مونږ ته هر څه راچلوئ، زمونږ تابعداري کوئ، د قیامت پر ورځ بېغمه شئ، روجي موجي مه نیسئ. دا اوس هم شته. ډېر خلک دي په پنجاب او سند کې هغوی روجي نه نیسي، هغوی یو مونځ نه کوي، هغوی زکات نه ورکوي. بس وایي دا یو پیر صاحب رضا ساتې، که دې در کره کور ته درځي هم به وله غږ نه کوئ، پیر صاحب هم بچ کوي. نو الله وایي مالک یوم الدین، په هغه ورځ مالک ستا دا پیر نه دی، په هغه ورځ مالک یو الله دی. څنګه به دې پیر د الله نه خلاص کی؟ هغه الله رضا کا، هغه مالک رضا کا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک د ورځې د قیامت ته. مالک بادشاہ ته وایي دین کې څو مسلې دي. پر قیامت حق او سچ دے، ځکه د قیامت د ورځې مالک څوک دی؟ یو الله. نو دینا معلومه شوه مونږ د هر یو مونځ په هر رکعت کې دا وایو چې قیامت آتو، چې ګورې قیامت راتلو واله دی، میدان محشر به لګي، دا ټول لومبني او رستني خلق برا جمعي، ټول دنیا برا جمعي. ها پیغمبران به موجودي، نو زمونږ او ستاسو مشران به موجودي، مور پلار به موجودي. او چې دنیا کې چا څه کړي ابه داسې په یو غټ سکرین باندې ښکاري، د ټولو خلکو په مخامخ به تا ته وویلی شي اقرأ کتابک. ولګ دی عمل نامې ته ته وګوره، ته به داسې ګورې عمل نامې ته. اقرأ د عمل نامه دې ولوله. کفا بنفسک اليوم علیک حفیظا، نن ځان سره په خپل حساب وکړه. اوس ورځ د قیامت ده، توجه کوئ، رز د قیامت دا، منظر د قیامت دی. ټول خلق را جمع دی، مونږ او تاسو الته ولاړ یو، مور پلارم دی، خپلوانم دی، ګاونډیانم دی، یاران او دوستانم دی، او مونږ او تاسو ته عملنامه مخامخ راکړې شوه چې ولوله عملنامه. دی چې څنګه لوستل شروع کی، دی به وایي ما لهذا الکتاب،
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یوی دا سنگ عمل نامه دا اے آغا کار چی می کڑیو دا می دنیا کے دا مور پلار نا پٹ کڑیو دغزے کے دا اگورا دا چانا میں قلم را پٹ کڑے دے دا چانا میں اگورا یو روپے را پٹ کڑے دا اگورا دا چانے چرگا پٹ کڑے دا اگورا چرتا دا چا دا پٹینے وگی پٹ کڑے دے دا چا دا پٹینے خشاک پٹ کڑے دے اگورا چرتا دا چانا پٹ طریقے سرا غلائے کڑے دا بے حیائی کڑے دا غیبت کڑے دے چسی کنا اب مخامخ دا ذکر شیخا نو موتا چې دنیا کې سکو چې دا مو ذهن کی چې عمل نامه برا ترا کړي شي مخامخ ټول دنیا به ویني زما مور پلار به ویني چې مور پلار تعالی ته به وی ښا پتا ما تعلیمونه کول بلا پیسې می در باندې لګولې او تا خو پدې کې بلا یارانی غارانی بلا جاخې کولې ښا تمنه پټ پټ دا کاتی کولې مونږ نه بده پیسې واغستې په هغې به یارانې کولې په یارانو به دې لګولې په هلکانو جینکو به دې لګولې الله اکبر بیا به څه کې هلته دنیا کې خو سړی یا کلي پرېږدي څوک په نظر نه ویني یا مړ شي نو کیسه ختمه هلته نن خو دنیا کې سړی د شرمونو نه د پریشانو نه تنګ شي نو څه وایي مړ بشم بس بیا به ما څوک نه ویني وہی اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے التا بیا سویت التا خوچتا تیخت نشتا ينبأ الانسان بما قدم واخر ينبأ الانسان دا انسان به خبر شي چې سید ځان مخ کې را لګلیو نیک عملونه سکاته رستو پر خود وي دا هر سب مخامخي دی بچی کی التوا ویلا بکیا چې مال هاذل کتاب دا مون هر رکعت کې وایو خو خیال مو ورته نه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نو دا ورځ د قیامت راتلو والا دا حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ رب العزت با د خپل بنده سره ډایرک کلام کوي یو د بادشاہانو بادشاہ به ښا نن چې ما او تعدل ته دنیا کې یو جج ته مخامخ کیږو څونه رپیږو یو جج ته لکه دا رومال بار کې دوا موبایل بار کې دوا بالکل نه بولاړې په عدالت کې دی غریب چې ما ته بو سوئی نو اللہ رب العزت تب اولاد مخامخ میس کے با پکی سوکنی ڈارک با اللہ پا دی رزبان دی وی وای زما بند دا گناہ دی ولی کڑے وا دا غلا دی ولی کڑے دا زنا دی ولی کڑے دا بی حیائی دی ولی کڑے دا دوکستان دی ولی جنگولی دی زما دی بندتا دی سپک ولی قتل اللہ اکبر دغه ورځ د قیامت چې مونږ د هر موږ په هر رکعت کې زوتو دا داسې ورځ دا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چاک زربر عمل کړی دی لوی عمل نه زربر زره دی ته وی کنه چې دا مخ کې تقسیمیږي نه جز لا یتجزا علما وایي که تاسو چته خیال کړي کنه کله کله داسې په روشندانونو کې یا په اوتکو کې داسې نری نری ذرات په نظر راځي دغه ته ذره وایي نو دونه پیچانان غونته کار د کړی دی
لګون ته عمل دکړې دې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره دا د قیامت ورځ راتلو والدا او د قیامت ورځ دا واقعیا کېدل حق اور سچ دی قرآن کی اللہ پاک د قیامت خبره ذکر کوي کنه نو چونکه مشرکین بوي چیرې دا بسنګ چلی اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لفي خلق جديد چې مونږ زری شو مونږ خوري شو بیا بسنګ دوباره راپورته کیږو ذالک رجع بعید دا خو عقلم نه مني نو الله ای زما بندا ته چې وې دا دوباره زندگی عقلم نه مني دا خو ګران کار دی نو ای زما بندا کنتم امواتا فاحیاکم ته اول نوی نو ته الله شته نه کی نو چې اوس د ملک نو بیا دې نشي شته ګوله یارا الله ته مشکل دی کله الله فرمای الم یکن نطفه من منی یمنا تخپل حقیقت ته وګورا الله تبارک وتعالى وګورا څنګه انسان ته وجود ورکا د سنه وجود ورکا اغه ذات پدې قادر دی نو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى آیا آغا ذات پدې ندی قادر چې دا مړی را ژوندۍ کی بشک زما الله په هر څه قادر دی نو کله الله فرمای زما بندا تا د قیامت دا دوباره ژوند د عقل نه بعید اخکاری اے زما بندا د اسمان ته وګورا نو د زمکه ته وګورا نو د غرونو ته وګورا نو د اختلاف الليل والنهار ته وګورا زپدی ارس باندې قادر ما پنور او د سپګمې په پیدایش قادر ما د اسمان او زمکا د اسمان زمکه جوړول ګران دي که انسان اسمان او زمکه جوړول ګران دي الله وی دا ما ته آسان دي نو ستا دوباره جون را ته ګران شو نو کله الله فرمایي هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل اتا علی الانسان په تحقیق سره په انسان یو داسې وخت راغلی دی چې د نام و نشان نو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا دا قرآن کې دلایل دی په قیامت چې د خلکو د قیامت د عقیده برابر شي بیا د قیامت دا ورځ نه قرآن نمونه ذکر کئی لکه دلته یوم الدین ذکر کا نو ورپسی صورت کی وبالآخرت آخرت ذکر کو دکا رستانه رز دا دینا پس بل رز نشتا نو کلا قرآن وی دا یوم الفصل دی رز دا جدائی دا رز دا پیسلی دا پا دا غرض بدا طول خلق یو میدان کی دا سی خاموشی بھئی دیکھی بدا رب ذوالجلال دا طرفنا اعلانو شی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرمان با کیوں اترے گئے پخبل سے اللہ اکبر کہ دا منظر مخی دا ان پا منظر کی الرکات کیوں ایو کر چے مالک یوم الدین دا قیامت درز مالک اللہ دے دک رز راتلو والا دا چی دا اللہ دا طرف نوا دا طول خلق تا اعلانو شی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون مجرمان اترے گی جدا شتے راپاسے تھی التا خود انکار گنجائش نشتا التا خود بانی مانی نشی کولے التا تا چالاکی و سیاست نشی کولے پالیسی نشی کولے ځکه ارس په سکرین باندې دی لکه ما پس خو دغه کاته ده دغه کاته ده دا ټول کیمرا وخی دی ځمکه کې ریکارډ کیږي ښا ځکه د ازمکه به د قیامت پرز باندې الوي د ازمکه به گویا شي د قیامت پرز به د ازمکه الوي چې چا په مخ د ازمکه کم ځای کې کم کار کړی دی
دا ځمکه به وي ربا دې ځای اغلا کړې وه دې ځای بې حیایي کړې وه دې ځای سجده لګولې وه دې ځای قرآن ته ناستو په دې لارې قدمونه ایښودلي وي دا ځمکه به الوي دې ځای پیو کې اوبه اچولې وې دې ځای کې دروغ ویلي وو دې ځای دوکه دړاکه کړې وه دې ځای مور پلار ته دې برن شوی دی دا ورځ را روانه ده نو کله قرآن کریم کې الله فرمایي داسې ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه رز داسې ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه سړی به د خپل رورم تیښته کوي دنیا کې چې په چا مصیبت راشي که نه نو رور ورسره کلک ولاړي اگر جنن په دنیا کې د قیامت تر د رورم چا سره نه ودرېږي قیامت ته حالات برابرېږي که نه پخوا به خلک وي چې رور به څنګه تیښته کوي رور خو د رور دپاره سر ورکوي رور خو د رور مټې او ملایي نو د قیامت پر ورځ به د نه رور تیښته کوي به زه ستا کیسه کې نه یم ګورې ښه ما سره خو خپل غم دی دا نن مونږ ومنله چې واقعي رور هم د رور نه تیښته کوي یوم یفر المرء من اخیه و امه د مور نه به هم تیښته کوي و صاحبته د ښځې نه به هم تیښته کوي و بنیه د زامنو نه به هم تیښته کوي نو نن د خپلو زامنو دپاره آخرت مه تباه کوه خپل آخرت تو حرام را جمع کې نو تا دینا هجرت کو ته نه لاړې آخرت طرف ته قبر ته زامن دې په مزي کوي او داغي د پاره د خپل آخرت تباہ برباد د بیبي د پاره د خپل آخرت تباہ دا د قیامت رز راتلو والا دا دلائل قرآن ذکر کئی تو پدیم پویا نشوی اے نو زما رب باوجود د خپل وی جلال باوجود د خپل وی کبریائے باوجود دلوی قدرت باوجود دلوی بادشاہے باوجود دلوی شان آغازات وی لا اقسم بیوم القیامہ علی زمانی پا قیامت قسمی اور اللہ قسم کئی اغلوی بادشاہ قسم کئی تبیام نمانی دا دا قیامت منظر ځان ترا مخې ته کول ښه هر وخت را مخې ته کول 24 غنټې کې 10 منټه ځان له خلوت کې کینا ځان له یوازیوالي کې کینا سوچ کوا چې دا میدان د محشر لګېدلې دی او مونږ وترالو او دا هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی عمل نامې مخامخ کېږي دا حالت نو یو مسله په آیت کې څه شوه د قیامت څنګه مې وی دا مضمون ډیر اهم دی ښه د قیامت مضمون ډیر اهم دی فاتحه کې ذکر شو وبالآخرة هم یوقنون واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا دا بیا دی قرآن کې بیانیږي او بیا په دې اخیری سپارو کې خو تش قیامت دی کله د قیامت لومبني حالات چې زلزله به راشي کله وی شپېلې به ووالی شي او غون جهان به پناه شي کله وی دا غرونه به روان شي زری زری به شي یاره دا غرونه دا به د قیامت پر روان شي زری زری به شي وفتحت السماء وابوابها دا اسمان به داسې سړی وي که دا دروازې دي ښه دا ستوري به خړ شي اذا الشمس نور به راغون شي ستوري به خړ شي غرونه به روان شي څونه په ځای مضبوط دي ښه بارانونه پې راځي سیلابونه پې راځي زلزلې پې راځي خلکو ورته بلا مشینان لګولي دي او کاڼي دي چلی او غر په ځای ولاړ دی هلکه د قیامت رس چې شي دا به روان شي وسویرت الجبال فکانت سرابا نو کله الله وی اذا زلزلت الارض زلزالها دا غونډه ځمکه به اجړه کولی شي هلکه واخرجت الارض اثقالها دا به د خپل بوجونه راولي داسې وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها دا ځمکه به حالات شروع کی
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. نو کله قرآن کې لو القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دو قسم خلق بی پا غرزو، فاما من ثقلت موازینه واما من خفت موازینه. دا قرآن ټول ذکر کړی دی. دا چا اعمال داغي ټول بدرون راوخیږي، دا چا بالکل سپک راوخیږي. په هغه ورځ به څوک نیک بخت دی، په هغه ورځ به څوک بدبخت دی. چې دا ورځ راتلو واله ده نو د هغې دپاره تیاری پکار دی. ښه د هغې دپاره تیاری پکار دی چې په مونږ او تاسو باندې پردي حقونه پاتې نشي. ګورې ښه پردي حقونه. نو یو مسله په مالک یوم الدین کې څه شوه؟ قیامت. څه؟ قیامت ڈے آف ججمنٹ، د فیصلې ورځ. کله قرآن وی دا یوم الحسرت تا صدا یوم الحسرت، کله قرآن وی دا یوم التغابن دا، کله وی یوم الفصل، کله وی یوم التغابن، کله وی الطامة الکبرى، کله وی الصواخہ، کله قرآن وی دا یوم الآخرت دی چې په دې ایمان یقین نورم مضبوط شي. نو دویمه مسله پکې دا ده په هغه ورځ مالک یو الله دی، په هغه ورځ اختیارات یو د الله دي. تا د الله نه څوک په زور نشي بچ کولی، په الله د چا وس نه رسي او نه الله د چا نه مجبور دی. دریمه مسله پکې دا ده روره چې قیامت راتلو واله دی، نو که تا سره دنیا کې چا ظلم کړی پریشانه کیږه ما. که تا سره نن دنیا کې چا ظلم کړی دی پریشانه کیږه ما. رز د بدلی را روانه ده، رز د تپوس را روانه ده. دنیا کې جګړې مګړې مه کوه. تا سره چا زیاتی وکړه، چا د سره ظلم وکړه، چا د پلار ووجلو، چا د نه جیداد گیر که، چا د نه کور گیر که، ټینشن مالا. قیامت رز راتلو ده، بدلی رز را روانه ده که نه. اے مظلوم پریشان کیږه ما. بله مسله پکې دا ده اے ظالمه ظلم کوا مړه یو ورځ به د ظلم جام نسکور شي. ښه یو ورځ به دا دنیا ړنګه شي او د الله لوی عدالت ته به پیش شي. اے ظالمه او ملایکو به نیولې جهنم ته به روان کړی. ظلم مه کوه، پردي حقونه مه قبضه کوه. دا مسائل په مالک یوم الدین کې دي. انورم چې پکې وضاحت کې نو دا ختمیږي نه. نو دا درې دلایل ذکر شو. نو ګوره دې دریو دلایلو کې د انسان تعلق د دریو زمانو سره دی. زمانہ ټینس دا په درې قسمه دی. زمانہ په څو قسمه ده؟ کبله پکشتا یو تیر شوی زمانہ ده، یو موجوده ده او یو راتلونکي. څنګه؟ بله پکشتا بله پکشتا پرونه تیر شوی زمانی ته ماضی وی، تیر شوی زمانی ته موجوده ته حال وی، راتلونکي ته استقبال وی. تیر شوی ته پاست ټینس وی، د موجوده ته پریزنٹ ټینس وی او راتلونکي ته فیوچر ټینس وی. سکول کې ته خولی ده اوس واړه دا نه ځوتی ښه د 12 واړی په دې نه پوهېږي. پاست ټینس او بل پریزنٹ ټینس او بل فیوچر ټینس. وګوره په ماضي کې د انسان چاته محتاج دی نو الله ول وجود ورکو. دې د چا محتاجو چې دی نو اورې وستو. پرونم الله ته موږ محتاجو، دا غي نه بل رزم الله ته محتاجو. دې تیر شوی زمانہ کې الله ته محتاجو. اے دی وخت کې دا سترګو کې د کتو طاقت مونږ ته چا ښودلې؟ الله. په دې کتو کې مونږ د چا محتاج یو؟ په اورېدو کې د چا محتاج یو؟ په ګرځېدو کې د چا محتاج یو؟ په لاسو نیولو کې د چا محتاج یو؟ خوراک څښاک راله څوک راکوي؟ دا روغ صحت چا راکړی؟ ننم الله ته محتاج یو.
پرونم الله ته محتاج ماضی کې او نن په حال کې الله ته محتاج او مستقبل زمون رز د قیامت دا الکه خپل فیوچر ته خیال کوا دی فیوچر نو کرے ته وي دی فیوچر سبانه رز دی بنگلې ته وي لکه فیوچر د بچو صحیح کا واقعي د بچو فیوچر صحیح کا او قیامت ته ا د مرګ نه پس زندگی فیوچر دا استقبال هغه دی نو په هغه رز مالک الله دی نو په مستقبل کې چاته محتاج یو دغه په هغه رز خو زما د پلار اختیار نه چلیږي زما د استاد اختیار نه چلیږي زما د پیر اختیار نه چلیږي زما د یار دوست اختیار نه چلیږي په هغه رز مالک او اختیارمن څوک دی نو اے محترمو چې ماضی کې الله ته محتاج په حال کې الله ته محتاج مستقبل کې الله ته محتاج نو عبادت د چا په کار دی نو ایاک نعبد و ایاک نستعین څونه خسته قران دی ښا خدا چې تور باندې پوښي په قران نو لاغي نو ایاک نعبد و ایاک نستعین چې ار زمانه کې زد الله ته محتاج ما نو بندگی بم د یو الله کوما زمون د شاپور شیخ و ایاک نعبد یا الله مونږه محتاجی تا تکو زمون د پښتانه د محتاجیت متازی ویخه ویخته د متازی رزه مو ساتي کنه نو یا الله زتا ته متازه ما زتاتا محتاجم ایاک نعبدو و ایاک نستعین یاد مالک یوم الدین پوری د قرآن هغه آیتونه ذکر شو چې د هغې تعلق د علم سره دی دې ته علمي آیتونه وایي د قرآن آیتونه په دوه قسمه دي دا پکې زده کوئ که الله بندګانو د قرآن کریم آیتونه په دوه قسمه دي علمي او عملی څنګه وایي بعضو باندې به علم راولي عقیده به پې ساتي او بعضې باندې به عمل کې استاد د اقیم الصلات د صلات ډېر علم دی او عقیده دې په برابر ده چې موږ د الله حق دی او موږ عبادت دی او د موږ تپوس به کېږي او د موږ بلا شي مسایل درته معلوم دي خو غټ بې اودس او بې الماز او پلید ګرځي نه د هغې که تا ته پوره معلومات نی نو نه دي خو چې عملی کې ښه نو د مالک یوم الدین پورې هغه اعتقادي او علمي آیتونه ذکر شو ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې عملی آیتونه شو لکه عبادت به پکاري ګورې ښه چې صرف الله پاک لره صفتونه وې هغه رب منې هغه رحمان منې هغه مالک منې عبادت ولا نه کې ایاک نعبد یا الله مون خاص تعالی عبادت کوو بل چاله نه کوو و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو د بل چانه نه غواړو بیا د عبادت ډیر قسمونه دي ښا یو عبادت قلبی دی یو عبادت قلبی دی د زړه عبادت بیا د زړه عبادت کې مینه به یو د الله سره کوو د بل چا سره نه ای د الله مقابل کې به مینه نه کوو د دې پته په پیغام خاده کې لګي چې دلته ته الله وي د ما پیغمبر تابعداري وکړه او الته ته بیبي وایي چې یو ښایسته غونته ډګ راوړه چې زه ورته بنګړه واچوم اوس دغلته ستا مینه د الله سره ده او که د ښځې سره دی د ښځې سره خپله مینه د هغه به کې د بچو سره خپله مینه د هغه به کې د استاد شاګرد سره خپله منځ کې مینه هغه به وي او که د الله مقابله کې پکې دا بل غوره کې دا ګورې ناجایز دی بیا ښه خبره مو خیال ته رانله ډېر خلک داسې په دې خادې کې چې ول زنانه وي خامخا به داسې کې یاره بس وی استاد جی نو بس سبا کې جی نو تاسو خبره خو ټیک ده جی ټیک ده الله به وی خو دې خو ښځه ده که نه الله به وی خو دې خو زنانه دي که نه یعنی که تا چې په مانځ کې وي ایاک نعبدو یا الله دړه عبادت به تاله کوما مینه به تا ته کوما دا مینه به بل چا سره نه کوما نو نن دې پته ولګېده که نه په غم کې په خادې کې یعنی که قرآن کې الله وایي
چې ته ما سره مینه کې زما عبادت کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د پیغمبر تابعداري وکې غم در باندې راغی نو بیا جمعې او ما خامونو سلويخته هر جمعرات ته هر جمعې شپې ته چمګاون خزر غونډې او جیت کو کی روجي پخېو سپاره ویشي اګور دا ظالمانه متنوجه دا کار ناروا دي دا مکوي بیا خلک خپکیږي جی چې څوک خپه نشي ښا اجته و ذکر کې دا د خیرات نه منکر دي نه خیرات کوا خو جمعې او ماخامونه خو خیرات نه دي دا خو رسم دي خیرات چې سونه دی وس کیږي کوا خو جمعې ماخامونه مکوا سلويخته مکوا د هندوانو ترتیب مکوا نو ایاک نعبدو یو عبادت قلبی دی د زړه عبادت پای کی مینا ده پای کی یرا ده پای کی تما ده نو یو عبادت قلبی دی نو یو عبادت بدنی دی نو یو عبادت مالی دی نو بیا دسترگو عبادت دی اے دسترگی دا اللہ پا حکم کی بلگے پا دسترگو قرآن تا گورا دا دسترگو عبادت دی پا دسترگو باندی مورا پلار تا گورا نو دا دسترگو عبادت دی پا دسترگو باندی بیت اللہ تا گورا نو دا دسترگو عبادت دی پا دسترگو باندی دی کخپلی بی بی تا گوری نو ام عبادت دی دا دا بدن عبادتونو کی دسترگو عبادت شو نو که چرتا نارواو ته په نه ګوري نو دا بیا د سترګو عبادت شو دارنګې د غوږونو عبادت دی غوږونو باندې قرآن اورا دین په اورا واعظ په اورا بیان په اورا د غلطو اورېدو نه ساته نو دارنګې د ژبې عبادت د ژبې عبادت الله لکوا تلاوت کوا نو ذکر کوا نو خې خبرې کوا د روغي خبرې کوا د دوو کسانو د جوړه خبرې کوا د دوو تنو د کور دروانی خبرې مکوا د غیبتونو نه پزانو ساته د چغلو نه پزانو ساته مړ په ایاک نعبدو باندې شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمت الله سو جلد یو تفسیر پی لیکل ښا مدارج السالکین پی تفسیر ایاک نعبدو ایاک نستعین حیران بشوت دې تفسیر نه ختمي ایاک نعبدو نو یو عبادت قلبی دی نو یو عبادت بدنی دی نو دریم عبادت مالی دی وہ شاباس عبادت پسو قسم سو غټ درې اقسام شو کم کم عبادت قلبی عبادت او عبادت مالی زکات ورکول صدقات ورکول مال لګول په جمعات لګول په غرباو لګول په طلباو لګول په نیکانو صلحاو لګول مال دا عبادت مالی دی الله اکبر کبیرہ نو ایاک نعبدو یا اللہ مونتا تا ہر قسم عبادت کو ذکا عبادت دا حق دا یو اللہ دی دا عبادت بد اللہ نے علاوہ دا بلچانکے نو سجدہ عبادت نو رکوع عبادت نو نظر و نیاز و منخت عبادت عبادت کے تعلق ہوں دا تشریکو ما چستاسو ذہن کے دا خبر اکینی عبادت کے سلور خبری دی دغه زمونږ ډیر مسلمانان عبادت صرف د مونځ او روزي ته عبادت وایي نه یوازې مونځ روزه عبادت نه دی دا خو د عبادت شاخونه دی واړه مونځ روزه زکات حج دا د عبادت برانچز دي الله چاته د نیکه خبره کولم عبادت دی چاته د بری خبرې مذمت کول چاته د ویل دا غلط کار مکوي دام عبادت دی ته پلا رضی پلا یو کان پروت دی ضرری سیز پروت دی دا دی سیټ تکنو دام عبادت دی یہ تامور پلار ته د رحمت په نگاه سره وکړه دام عبادت دی مړ یې خپلی بیبي ته په خوله کې نوړی ورکنو دام عبادت دی څنګه چاہتا خپلی بی بیو سروای خپلا سروای گوری خواه خپلی بی بیتا چاہتا اللہ اکبر عبادت کی سلور خبری دی یو دا چې ته د چا عبادت کې
عقیده بدا ساتي چې هغه ذات عالم الغیب دی، د هر څه نه خبر دی، زما په هر حال خبر دی. د عالم الغیب مسله شی وکړه پرون نه بل رس کنه پرون خا جزاک الله. د چا چې عبادت کې اب سګنی عالم الغیب چې هغه زما د هر حال نه خبر دی. دویم دا عقیده بساتی دا چې زه د چا عبادت کوما دی په نپا نقصان ورکولو قادر دی، دی ذمہ دار دی، دی خیر را رسول شي، دی ما تکلیف را رسول شي، دی ما مصیبت لرکول شي، ما ته اولاد را کول شي، په دې قادر دی، متصرف بالامور دی. دو صفات به معبود کې وګڼي، دو صفات کم کم صفات، یو عالم الغیب الله، بل متصرف او کارساز ذمہ دار یو الله. او شاباش څنګه عالم الغیب یو الله، عالم الغیب بخپل معبود غني او بل واقدار ذمہ دار به غني. اوس د دې عقیده سره چې ته تعظیم کې او انتهائی عاجزی اختیاره، دا دو خبرې وسره رالی دا عبادت شو. خبره مو خیال ترانه له اوس که چېرته عقیده دغه نه وه ته د بل چا انتهائی تعظیم کې، نو دا د بل چا عبادت نه شو، ناروا شو. لکه ته یو تن راغی سر دې داسې راټیټ کړ، نو ستا خو دا عقیده نه یا دا پیر صاحب ماله نه په نقصان راکوي یا دا استاذ، ته یو ادب خیال ساتي السلام علیکم جی، خدا سر راټیټول صحیح خبره نه ده. خو کستا دا عقیده ده ته راغلی د یو قبر خواته ځان سره د چرګ مروړلی، چې پراټې دې مروړلی، یو تیل او ډیوه او شمې دې مروړلی، اته وې چې دا ولی او دا قبر والا زما د حال نه خبر دی. دا د خلکو عقیده شته. ته یې بابا دا چرګ رانواله او مال بشیر راکا، اے بابا پتر دے ککڑ لے. پنجابیان چرګ ته ککڑ وایي، څه ته وایي؟ ککڑ. کړک کړک کوي کنه. اے بابا ککڑ لے او پتر دے، دا چرګ والا او مال زوی راکا. دا عقیده دا چې دا درگاه، دا ولی، دا قبر زما د حال نه خبر دی. اسی بول خذو چغی والی چې را مدد شلوی زوانا د بغداد شاهی میرانا، مانی ولی لمنستادا زور دی زیاد دی پالوانا. دا بی عقیده و چې دی خبری کی کنه خواه دلته به د ښځو نه په تنور کې ډوډۍ پرېوته، وایي پیره بابا په نیکۍ راورسې. داسې حال دی مشرانو نه تپوس وکړې د قرآن علماو ته دعا کوئ. ښه دا خو ډېر خلک دا مسلې نه بیانوي، د هغې دې سره سویم وي لکه ختم یې وکړو بیا ختم وکړو ولا بیا ختم وکړو. هلکه دا مسله دی پکې اورېده عبادت تشریح چې عبادت کې څلور خبرې دي. نو څنګه دل ایاک نعبدو یا قوم عبد الله ټول قرآن دل زر زر ختم کړ، ته پکې په ایاک نعبدو پوه شوی نه. نو حاجي څه خبره مو کوله وایه شابه دو صفات کم کم غیب. خپل معبود به یو الله، خپل معبود به غیبدان گنل، متصرف واقدار ذمہ دار گنل، او انتہائی تعظیم او انتہائی عاجزی. اوس که تر اغلی یو درگاه ته انتهائی عاجزی سره ولاړی، تاسو لړ شئ پنجاب کې وګورئ کنه الته درگاه ته ډېر په عاجزی ولاړي او جاړي، او دې عقیدم ده چې دې زما د حال نه خبرم دی او دې مال اولادم راکوي، دې ما په مقدمو کې بری کولی شي او دې مال فتح هم را کولی شي. دا خالص عبادت دی، دا عبادت د بل چا وکړه د دې سړي مسلمانۍ کې برخه پاتې نه شوه. اوله خبره خو نه ده. نو ایاک نعبدو یا الله مون خاص تعالی عبادت کو بل چاله نه کوو. سونه انبیا چې الله را لېږلي د عبادت د دعوت د پاره را لېږلي. څنګه وای شاباس؟ سونه پیغمبران چې الله را لېږلي نو څه د پاره را لېږلي؟ د دعوت د عبادت د پاره. ار نبی وی یا قوم عبد الله، یا قوم عبد الله، یا قوم عبد الله. څنګه وای؟
دا د هر نبی دعوتو چې یا قوم اعبدوا الله الله مو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. نو بل خبره وره دا عبادت با تر کم وخت پورې کې سلور میاشتې یو کال لس ورځې نه جنا نه واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. عبادت با د رب کې تر مرګه. عبادت به کوم وخت پورې کې دا د مرګ خبره ده ها. او الله دا ټول مخلوقات پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو اياک نعبد یا الله مون خاص تعالی بندگی کو بل چاله نکوا. و اياک نستعين او خاص تانه امداد غواړو د بل چانه نه غواړو. نو مانځ کې دا وایو او بیا بل چا تر اورسېګرا مدد شوایو چې قران وګورو کنه پدې کې یار د انبیاو حالات بیان شوي چې هغه په خپل مصیبت کې څوک را مدد کړی دي. آدم علی السلام باندې پریشانی رااله چغه ک ربنا ظلمنا. آدم بابا چاته چغه کا. یونس علیہ السلام مصیبت کے گیر شو نو فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو وګوره ایوب علیہ السلام بیمار دی. نو بیمارے کې د قبرونو خورې نه سټي مالګې نه سټي ځان له تارونه او کنجې کې نه اچوي. په بیمارے کې څه کوي؟ په بیمارے کې چغه کا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب ته چغي وي. وګوره نوح علیہ السلام ټول قوم خلاف دی نو چغه کا رب انصرنی بما کذبون. نو زکریا علیہ السلام بچی غواړي د کم در نه غواړي په کم بابا یې غواړي چغه وي ای زما ربا لا تذرنی فردا رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. مونږ ته الله قران کې موي چې ګوري واستعینوا د یو الله نه امداد غواړي. نو نبی رسول الله با سوال کو اللهم اعنی یا الله زما سره ته امدادو کې الله ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا. دا دعا نبی علیہ السلام معاذ رضی الله عنه ته خودلې وا. وته وی اے معاذا د متا سره ډیره مینه ده وی زمام د سره مینه ده. بیا وته معاذا دا دعا مانځه پسې مبرې ده ښا هر مانځه پسې دا دعا وای. د موږ او تاسو تم ترغیب راغه کومه دعا اللهم اعنی څنګه علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دا نبی رسول الله دونه تاکید سره دا ګوري چې تپرین دی ارمان څه پسې ها. نو چې ما او تام ار فرض مانځ پسې دا دعا یو پیر لولو کما ایو اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک نا اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خچ مون بندگی د الله کو الله را مدد کو کنا. نو ورپسې جمله کې اهدنا الصراط المستقیم پدې کې تعلیم د دعا دی ان شاء الله سبانی درس کې موږ دې ټولو نوجوانانو ته ویلی و چې تاسو راځي ځان سره به څوک راولئ چا مشران روستی تاسو کروستی کم دی تاو تویلیو چا مشرانو تویلی سبا خواسم د جمعې شپه ده کنه نو سبا ته خپل مشران راولې صحیح ده کنه سبا پکې اهم مضمون دی ښا او دعوتو چلوي د جمعې پرز بم درس ان شاء الله دغه موږ د جمعې پر به چټي وګو خدا خو یو هفته درس ته چې دغه یو چټي پکې راځي بیا پکې سپاتې شو. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا الله موږ د قران د برکات نصیب کړه رب.
اے رب ذوالجلال موږ ته د قرآن د انوارات نصیب کې موږ د قرآن کریم پوه راته نصیب کې ربا د قرآن علوم راته نصیب کې ربا دغه برکتونه راته نصیب کې اے پاک پروردګاره سونه ملګری کشران مشران د درس ته په دې ګرمۍ کې د آرام په ټیم کې راځي جوړې د خیر ډکې کې ربا مشکلات آسان کې پریشانۍ ختم کې اے رب ذوالجلال بیمارانو ته شفاء کامله عاجله نصیب کې یا الله دا در زموږ د نجات د پاره ذریعہ وګرځي موږ تر مرګ د قرآن او سنت خدمت والی د چا سونه د زړه جایز تمناګانی د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.